د پاکستان مرکزی بانک د سود کچه 3% نور لوړه کړې ده چې دې سره د عمل تاریخ کې په لومړي ځل دا کچه 0% ته رسیدلې ده. سټیټ بانک د زیارت پروس په اعلامیه کې ویلي چې د سود د کچې لوړولو مقصد د پراته زر کې اضافه او مالیاتي ضباط ته د پیښو ګواهونو مخه نیول دي. خو کاروباریان وایي چې د ګام سره به په روزګارونو معاشي پرمختیا ناوړه اغېزې وشي. بلخوا مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان لخوا د 400 په فاروق اعظم چوک کې د ګرانۍ په ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې په سلګونو شمیره کې عام ولس سره دکاندارانو زده کوونکو ګډون وکړو. دا مظاهره ټیلپي د مشر ډاکټر محمد شفیق په مشرۍ کې کېدله. ښاغلي امینی ویل چې حکمرانه طبقه د خپلو شتمنو زیاتولو لپاره لګیا ده او د عام ولس ورسره هیڅ فکر نشته. هغه تحریک انصاف تیر حکومت یاد کړو او ویل چې هغوی د معیشت لاندې بمونه ایښودي وو او اوس یې پی ډي ایم هم هغه پالیسي مخ په وړاندې بیایي. شفیق امینی وایي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره اسلامي نظام پکار دی چې د سود نه پاک وي او عام ولس یې باوقاره وي. چې تاسو 0% ټیکس د غریب د سرمن نه راوباسئ نو د هغه په سرمن کې 5% چې تاسو ته راوباسئ اسلام نظام طرف ته راشئ چې 0% نه اخلي صرف 2.5% اخلي. د نن امیر المجاهدین حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه را کړی دي. ان شاء الله د خپل مرګ د خپل ژوند اخري ساه پورې تر مرګ ان شاء الله په هغه باندې ولاړی. بلخوا په تیر 18 میاشتو کې د پاکستان مرکزی بانک د سود کچه 13% لوړه کړې ده او اقتصادي پوهان وایي چې د سود د کچې لوړېدو سره به راتلونکو ورځو کې د پاکستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو تحریک لبیک وایي چې دا نظام سودی دی او دا دوی نه منظوروي. ډاکټر محمد شفیق دا هم ویل چې زمونږ ډله نه هم مفادي سیاست کوي او نه د چانه د نوټ غوښتنه کوي، صرف د غریب ولس د پاراواز پورته کول او د الله پزمکه د الله نظام راوستل دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400